ځکه دا چې ایمان پرېښی دی کفر طرف ته تللی دی دې ته لالچ ته وجه مسلماني پرېښې ده. اوس هم دا غیر چې څومره دي دوی هر قسمه لالچونه ورکوي، د پیسې لالچ هم ورکوي، د ګاډي لالچ هم ورکوي، د ښځې لالچ هم ورکوي. تش لالچ نه ورکوي بلکې دا ولا ورکوي، خو چې دوی ایمان پرېږدي. شیخ ادریس صاحب خبره کوله وي یو پیرا زه دغه شان زما والد صاحب غالبا ما ته خبره کوله چې زه پیاده روان وم، یو کس راغی او هغه ما ته ودرېدو، یو ښکلې ګاډی ورسره و مضبوط، او هغه ودرېدو ما ته چې مولي صاحب راوخیجه. وي زه ورسره وختلم، وي روان وم ورسره په لاره باندې، وي ما ته یې وي چې تا زه وپېژندم. شیخ ادریس صاحب په خپله باندې دا خبره کوله، خو غالبا چې نیکه یې یا ځکه نیکه د شیخ ادریس صاحب عالم نو وي د کس سره زه مخې ته سیټ کې کېناستم، ما ته چې مولي صاحب ودې پېژندم، ویې ویل چې نه. وي ما ته یې وی چې زه ستا شاګرد یم، دور حدیث مې دلته کې کړی دی، تا سره مې علم حاصل کړی دی، اخري دوره مې تا سره کړې ده. وي ما چې ښه الله دې خوشحاله کا. وي ما ته چې تا ته پته شته زه اوس عیسایي شوی یم. وي ما ته چې دا ولې؟ وي چې بس عیسایانو لالچ راکړو د ښځې او د پیسو د سره مې کار کو، او اوس مې هغې نه واده هم کړی دی، او هغې راله ګاډي هم را کړی دی، ځای راله هم را کړی، هر څه راله هغې را کړي. نو هغه وي ما ورته چې مسلمان شه که دوباره چې اوس نشم راتلی. نو دا کافران چې کوم دی انسان ته لالچ ورکوي، د پیسو هم ورکوي، د ښځې هم ورکوي، دغه رنګې د ګاډي هم ورکوي، د جایداد هم ورکوي، د نوکارۍ د هر څه لالچ ورکوي. نو د دې وجې نه الله تعالی فرمایي چې دوی د دنیا د ژوند له ترجیح ورکړله په آخرت باندې، د دې وجې نه به دوی ته دا عذاب میلاویږي. لږ غوندې لالچ هغه وله ورکړي او دوی ایمان پرېږدي. هغه صحابه کرام چې هغوی ته تکلیفونه رسېدلي د هجرت نه مخکې، او وروستو بیا هغوی هجرت وکړو او دا ازمیښتونه چې کوم دی تېر کړل، قسم قسم تکلیفونه، لکه بلال حبشي رضی الله عنه څومره تکلیفونه رسېدلي، دغه رنګې حضرت حباب رضی الله عنه ته هم تکلیفونه رسېدلي وو. هغه به چې کوم دی په سکروټو باندې واچو، هغه سکروټې به د حضرت حباب رضی الله عنه په ملا، په غوښه او په وینو باندې هغه مړې شولې. دا تکلیفونه هغوی تېر شوي دي او په دغې ازمیښت کې اچولي شوي، خو ایمان یې نه دی پرېښودلی. د هغې نه وروستو بیا دوی هجرت کړی دی، صبر یې کړلی په دغه تکلیفونو باندې،